بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 23 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایي: اما التانیث بالتاء فشرطه ان يكون علما كطلحة وكذلك المعنوي، ثم المعنوي إن كان ثلاثيا ساكن الأوسط غير أعجمي يجوز صرفه وتركه لأجل الخفة ووجود السببين كهند، وإلا يجب منعه كزينب وسقر وماها وجورا. والتانيث بالألف المقصورة كحبل والممدودة كحمراء ممتنع صرفهما البتة، لأن الألف قائم مقام السببين التانيث ولزومه. پدې عبارت کې مصنف رحمه الله تعالی د منصرف یا د غیر منصرف کم 9 اسباب دي، نو په هغې کې دریم سبب بیانوي او دریم سبب دی تانیث. په دې عبارت کې مصنف د تانیث 3 قسمونه ذکر کړي دي. نمبر 1 تانیث بالتا، نمبر 2 تانیث معنوی، او دریم قسم دی تانیث بالالف المقصوره والممدوده. د تانیث د 3 قسمونه دا به د غیر منصرف د پاره سبب کله ګرځي، او په دې 3 قسمونو کې کم قسمونه یو قسم د 2 سببونو قائم مقام دی. نو په دې عبارت کې صاحب کتاب د دې تفصیل او وضاحت کړی دی په مثالونو سره. نو فرمایي: اما التانیث بالتاء فشرطه ان يكون علما كطلحة. د تانیث لومبی قسم مصنف ذکر کړی دی تانیث بالتا. دلته د تانیث بالتا نه مراد هغه تانیث دی چې د هغې په آخر کې ګول تا وي او دغه تا په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. مثلا طلحتو یا فاطمتو، نو ته دې په آخر کې ګول تا ده، دې تا ته تانیث بالتا وی. او کله چې مونږ په دې باندې وقف کوو نو مونږ به داسې وایو طلحه او فاطمه. نو دا تانیث چې د هغې په آخر کې ګول تا وي دا به د غیر منصرف د پاره سبب اله جوړیږي چې کله دا د چا علم وي، د چا نوم وي، خوا که د مذکر نوم وي لکه طلحه، او خوا که د مؤنث نوم وي لکه فاطمه. نو تانیث بالتا د غیر منصرف د پاره د سبب جوړېدلو د پاره شرط دا دی چې دا علم وي. نو چې کله به تانیث بالتا کې علمیت راغی نو دا به غیر منصرف وي، ځکه چې یو سبب په دې کې تانیث بالتا دی او ته دې سره سره علمیت دی. اما التانیث بالتاء، هر چې تانیث بالتا ده، فشرطه ان یکون علما، نو د هغې د غیر منصرف د پاره د سبب جوړېدلو د پاره شرط دا دی چې دا علم وي. او مونږ دا خبره ذکر کړه، خوا که د مذکر علم وي لکه طلحه، او خوا که د مؤنث علم وي لکه فاطمه، عائشه، سلمه وغیره.
وکذالک المعنوی یعنی وکذالک العلمیت شرط فی تانیث المعنوی، یعنی څنګه چې په تانیث بالتا کې علمیت شرط دی نو دغه شانتي په تانیث معنوي کې هم علمیت شرط دی. او تانیث معنوي دی ته وایي چې په هغې کې د تانیث علامات یعنی تا شوه، الف مقصوره شوه، الف ممدوده شوه، دا پکې په لفظونو کې موجود نه وي، بلکې عرب یو لفظ هغه مؤنث استعمالی نو دې ته تانیث معنوي وایي او دې ته مؤنث سماعي هم وایي. نو تانیث معنوي دا به د تدې هم د غیر منصرف د پاره د سبب جوړېدلو د پاره علمیت شرط دی. خو اوس به تانیث بالتا او به تانیث معنوي په دواړو کې خو علمیت شرط دی، لیکن په دې دواړو کې فرق څه دی؟ نو بیا مصنف رحمه الله د ثم المعنوي نه د دغې تفصیل او وضاحت هغه ارشاد فرمایي. د هغې خلاصه دا ده چې تانیث بالتا کې خو هم علمیت شرط دی، لیکن په هغې کې علمیت شرط دی د وجوب تاثیر دپاره، یعنی چې کله په تانیث بالتا کې علمیت راغی نو اوس د هغې غیر منصرف ویل دا واجب دی. او په تانیث معنوي کې علمیت شرط دی د جواز تاثیر دپاره، یعنی چې یو کلمه هغه مؤنث سماعي وي یا تانیث معنوي وي، چې کله په دې کې علمیت راغی نو اوس ته دې منصرف ویل هم جایز دی او غیر منصرف ویل هم جایز دی. نو فرق پکې دا شو چې په تانیث بالتا کې علمیت شرط دی د وجوب تاثیر دپاره، یعنی چې کله په تانیث بالتا کې علمیت راغی نو اوس د هغې غیر منصرف ویل واجب دی، بل څه شرط ولا نشته دی. او په تانیث بالتا کې او په تانیث معنوي کې یا مؤنث سماعي کې علمیت شرط دی د جواز تاثیر دپاره، یعنی چې کله په تانیث معنوي کې علمیت راغی نو اوس د هغې منصرف ویل هم جایز دی او غیر منصرف ویل هم جایز دی. بیا تانیث معنوي دا به غیر منصرف ویل ته دې کله واجب دی؟ نو چې په د علمیت سره سره په 3 شرطونو کې په دې کې یو شرط دا موجود وي. لومبی شرط دا دی چې تدې حروف د 3 نه سوا وي. نو چې کله د تانیث معنوي حروف د 3 نه سوا وي نو بیا تدې غیر منصرف ویل دا واجب دی، لکه زینبو. نو دا اوس مؤنث سماعي دی، یعنی تانیث معنوي دی او علمیت هم پکې دی او تدې سره سره تدې حروف د 3 نه سوا دي، نو اوس دا د دې غیر منصرف ویل دا واجب دی. کچری د تانیث معنوي حروف 3 وي نو بیا په دې کې شرط دا دی چې دا متحرک الاوسط وي، یعنی ته دې کم درمیانه حرف دی چې دغه متحرک وي، لکه سقر. نو سقر دا اوس تانیث معنوي دی او علمیت پکې هم دی او د علمیت سره سره ته دې کم درمیانه حرف دی نو هغه متحرک دی، نو اوس ته دې غیر منصرف ویل دا واجب دی. او کچری د تانیث معنوي حروف 3 وي او متحرک الاوسط هم نه وي نو بیا ولا شرط دا دی چې دا د عجمي ژبې لفظ وي، یعنی د عربي ژبې لفظ نه وي بلکې د بلې ژبې لفظ وي، نو بیا هم ته دغې غیر منصرف ویل واجب دی. او ته دې مثال دی لکه ماه او جور. نو اوس دا تانیث معنوي دی، ته دې حروف هم 3 دي، لیکن دا د عجمي ژبې لفظ دی، لہذا ته دې غیر منصرف ویل دا واجب دی. او ماه او جور دا دواړه د ښارونو نومونه دي. نو خلاصه دا شوه چې تانیث معنوي دا به د غیر منصرف دپاره سبب اله ګرځي
وجوبي تور باندې چې په دې کې د عالمیت سره سره په درې شرطونو کې پکې یو شرط موجود وي، یا خو تدې حروف د دریو نه سیوا وي، او کچرې تدې حروف درې وي نو بیا ولا شرط دا دی چې دا متحرک الاوسط وي، او کچرې متحرک الاوسط نه وي بلکې ساکن الاوسط وي نو بیا ولا شرط دا دی چې دا د عجمي ژبې لفظ وي. او کچرې د درې واړه شرطونه پکې نه وي بلکې دا ثلاثي وي، ساکن الاوسط وي او د عربی ژبې لفظ وي نو بیا دا مونږ تدې منصرف ویل هم جایز دي او غیر منصرف ویل هم جایز دي. نو مصنف رحمه الله فرمای وكذلك المعنوي، یعنی وكذلك العلمية شرط في تانيث المعنوي، څنګه چې په تانیث بالتا کې علمیت شرط دی نو دغه شانتې په تانیث معنوي کې هم علمیت شرط دی، خو فرق مونږ بیان کو چې په تانیث بالتا کې علمیت شرط دی د وجوبي تاثیر دپاره او په معنوي کې شرط دی د جوازي تاثیر دپاره. بیا فرمایي ثم المعنوي إن كان ثلاثيا ساكن الأوسط غير أعجمي يجوز صرفه وتركه لأجل الخفة ووجود السببين كهند. ثم المعنوي بیا تانیث معنوي کچری دا ثلاثي وي یعنی تدې حروف درې وي، ساکن الاوسط کم درمیانه حرف دی دا ساکن وي، غیر اعجمي د عربی ژبې لفظ وي یعنی عجمي نه وي یعنی د عربی لفظ وي نو یجوز صرفه وترکه نو بیا تدې منصرف ویل هم جایز دي، وترکه او غیر او منصرف پرېښودل هم جایز دي یعنی غیر منصرف ویل هم جایز دي. نو بیا منصرف ویل ولې جایز دي د هغې مصنف دلیل بیانوي لأجل الخفة، لأجل الخفة دا دلیل دی د یجوز صرفه دپاره، یعنی ته دغې لفظ منصرف ویل جایز دي. ولې جایز دي؟ لأجل الخفة، ځکه چې اوس هم په دې لفظ کې خفت موجود دی، ځکه که یو لفظ داسې وي چې د هغې درې حرفیز وي او د هغې سره ساکن الاوسط وي او د عربی ژبې لفظ وي نو عربو ته دې لفظ ادا کول دا آسان دي، نو دا د منصرف ویلو دلیل دی. وترکه کې د ها ضمیر دا د مراجع د صرف طرف ته، یعنی تدې د منصرف پرېښودل دا هم جایز دي. نو مطلب دا شو چې غیر منصرف ویلې هم جایز دي او د هغې دلیل اوس بیانوي ووجود السببین، تدې دا غیر منصرف ویل ولې جایز دي ځکه چې په دې کې اوس هم دو سببونه دا موجود دي، یو پکې تانیث معنوي دی او تدې سره پکې علمیت هم موجود دی. نو تدې که دو سببونو ته مونږ وګورو نو تدې غیر منصرف ویل جایز دي، او که مونږ دې ته وګورو چې د دې دو سببونو سره سره تدې په ژبه باندې ادا کول آسان دي نو بیا یې منصرف ویل هم جایز دي. او بیا مصنف مثال بیان کړی دی که هندن، لکه هند. نو اوس دا هند دا لفظ دا تانیث معنوي دی او تدې سره سره تدې حروف درې دي او ساکن الاوسط هم دی او د عربی ژبې لفظ دی، نو دا اوس منصرف ویل هم جایز دی ځکه چې د دې په ژبه باندې ادا کول آسان دي. نو چې مونږ منصرف وایو نو مونږ به داسې وایو که هندن، په دې باندې کسره هم راتلی شي او تنوین هم راتلی شي. او که مونږ دې ته وګورو چې په هند کې دو سببونه موجود دي، یو تانیث معنوي دی او بل علمیت دی، نو ته دې غیر منصرف ویل دا هم جایز دی. نو بیا مونږ داسې وایو که هندا والا یجب منعه. او کچری په تانیث معنوي په هغې کې د علمیت سره سره کم درې شرایط مونږ ذکر کړل، په دغې کې پکې یو شرط موجود وي یعنی تدې حروف د دریو نه سیوا وي، یا که د دریو نه سیوا نه وي نو بیا څه وي متحرک الاوسط وي، او که متحرک الاوسط نه وي بلکې ساکن الاوسط وي نو چې بیا د عجمي ژبې لفظ وي نو بیا تدې غیر منصرف ویل دا واجب دي، منصرف ویل تدې منع دي. والا دا په اصل کې دی وإن لا يكون ثلاثيا ساكن الأوسط غير أعجمي، چې دا شرایط پکې نه وي نو بیا څه شل یجب منعه، تدې منصرف ویل دا بیا منع دي بلکې تدې غیر منصرف ویل دا واجب دي.
که زینب، نو دا مصنف اوس د دې مثال بیان کړی دی چې زینب دا تانیث معنوي دی او د دې حروف د دریو نه سوا دي، لہذا د زینب غیر منصرف ویل دا واجب دی. او سقر دا اوس تانیث معنوي دی، د دې حروف اگر چې درې دی لیکن متحرک الاوسط دی، لہذا د دې هم غیر منصرف ویل دا واجب دی. او وماها وجورا دا هم تانیث معنوي دی، د دې حروف درې دي او ساکن الاوسط هم دی، لیکن دا د عربی ژبې لفظ نه دی بلکې د عجمي ژبې لفظ دی، لہذا د دې هم غیر منصرف ویل دا واجب دی. نو د دې خلاصه دا شوه چې کم تانیث معنوي دی نو د دې دپاره علمیت شرط دی د جوازي تاثیر دپاره، یعنی که یو لفظ تانیث معنوي وي او په دې کې علمیت راغی نو اوس د دې منصرف ویل هم جایز دی او غیر منصرف ویل هم جایز دی. منصرف ویل ولې جایز دی؟ لاجل الخفة. او غیر منصرف ویل ولې جایز دی؟ لوجود السببین. او کچره تانیث معنوي کې د علمیت سره سره په درې شرطونو کې یو شرط پکې موجود و، د هغې حروف د دریو نه سوا یا که درې حروفو نو متحرک الاوسط، او کچرې درې حروف یې متحرک الاوسط هم نه وي نو که بیا د عجمي ژبې لفظ وي نو د دې هم بیا غیر منصرف ویل دا واجب دی. بیا مصنف فرمایي والتانیث بالالف المقصورة كحبلى والممدودة كحمراء ممتنع صرفهما البتة لأن الألف قائم مقام السببين التانيث ولزومه. تدی زینا صاحب کتاب د تانیث دریم قسم بیانوي او دا هغه تانیث دی چې هغه مؤنث وي په الف مقصورې سره او یا په الف ممدودې سره. الف مقصوره یعنی کم وړوکی الف دی او عام طور باندې دا د کړه زبر په صورت کې لیکل کېږي لکه سلمى، حبلى وغیره الفاظ. او الف ممدوده دا هغه الف ته ویل کېږي چې عام طور باندې ته دې نه وروستو حمزه وي او ته دغه الف د پاسه کړه زبر وي نو دې ته الف ممدوده وایي. نو کم تانیث بالالف المقصوره دی او الف ممدوده دی نو مصنف فرمایي چې تدې غیر منصرف ویل دا واجب دی، او دا یو سبب قائم مقام د دو سببونو دی. یعنی یو لفظ داسې وي چې په هغې کې تانیث هغه مؤنث وي په الف مقصورې سره یا په هغې کې الف ممدوده وي نو دغه لفظ دا به غیر منصرف وي. ته دې دپاره د بل سبب کېدل دا ضروري نه دي ځکه چې دا یو سبب په خپله د دوو سببونو دا قائم مقام دی او مصنف رحمه الله د هغې دلیل هم بیان کړی دی ځکه لأن الالف قائم مقام السببین التانیث ولزومه. یو خدا چې په دې لفظ کې خو یو تانیث دی او دویم دا تانیث د لفظ ته لازم دی د وضع په اعتبار سره، یعنی کله چې واضع دا لفظ وضع کاو نو په هغې وخت کې ورسره دغه تانیث دې ته لازم و. اوس د دې نه دا تانیث دا کله هم نه جدا کیږي نو اوس حبلا دا حبل ویل یا حمرا دا حمر ویل یا حمر ویل دا ناجایز دی ځکه چې دا الف مقصوره او دا الف ممدوده دا د وضع په اعتبار سره د لفظ ته لازم دی. نو یو په دې کې تانیث شو او بل دا تانیث دا لزوم شو نو گویا چې دا لزوم دا دویم سبب دی، لہذا دغه تانیث او د دې دا لزوم دا د دو سببونو دا قائم مقام دی. نو دی وجنا تانیث بالالف المقصوره والممدوده دا یو سبب دا قائم مقام دی د دو سببونو. نو مصنف فرمای والتانیث بالالف المقصوره كحبلى، هغه تانیث چې هغه مؤنث وي په الف مقصورې سره او ته دې مثال دی لکه حبلى، والممدوده او هغه تانیث چې هغه مؤنث وي په الف ممدودې سره لکه حمراء ممتنع صرفهما. تدوی دواړو منصرف ویل منع دي، نو چې منصرف ویل منع دي نو غیر منصرف ویل واجب دی. د صرف نه مراد منصرف ویل دی البته یقینا بالکل. ولی دلیل بیانوي لأن الالف قائم مقام السببین، ځکه
چې د الف مقصوري او د ممدودي په آخر کې دا کم الف دی نو دغه الف دا د دوو سببونو قایم مقام دی. یو سبب پکې تانیث دی او دویم ولزومه او دویم ته دغې تانیث لازم کېدل دي. نو گویا چې په دې کې دو سببونه دا جمع شوي دي. لہذا د تانیث بالالف المقصوره او د ممدوده ته دې منصرف ویل دا منع دي او غیر منصرف ویل واجب دي. اوس راځو مونږه د عبارت حل او په دې کې کم نحوي فواید دي نو د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره به دا مونږه ذکر کوو. اما التانيث بالتاء فشرطه ان يكون علما كطلحه. اما دا حرف تفصیل له حرف تفسیر دی. التانيث بالتاء، التانيث دا موصوف او بالتاء جار مجرور دا چکله د ثابتون یا د کائنون سره ملاو شنو دا ولا صفت دی. موصوف صفت دا مبتدا دا متضمن معنی شرط او فا جزائیه دا شرطه مضاف مضاف الیه دا مبتدا دا او ان یکون علما دا ولا خبر دی. بیا مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه شو دا بیا قائم مقام دی دو خبر د جزا نو شرط اور جزا مل کر دا بیا جمله شرطیه جزائیه شو. او دا قاعده مونږ بار بار ذکر کړی و چې کله د معرفین بعد فعل راشي یا د بغیر الف لام ولا یو اسم راشي نو عام طور باندې دغه معرفه مبتدا جوړیږي او دغه فعل یا بغیر الف لام ولا اسم دا ولا جزا جوړیږي دا ولا خبر جوړیږي. معرفه مبتدا جوړیږي او دا کم فعل یا بغیر الف لام ولا اسم دی دا ولا خبر جوړیږي. نو دلته هم د معرفین بعد فعل راغلی دی لہذا معرفه مبتدا ده او دغه فعل دا ولا خبر دی. کطلحه یعنی مثاله کطلحه او طلحه چونکه دا غیر منصرف دی یو سبب پکې تانیث بالتا دی او بل پکې عالمیت دی لہذا دا غیر منصرف دی نو دی وجنه په دې باندې کسره ناراضي. د غیر منصرف حالت جری دا په فتحې سره وي او نه په دې باندې تنوین راځي نو موږ داسې نشو ویلی کطلحتن. وکذلک المعنوی، کذلک دا جار مجرور دا خبر مقدم دی او المعنوی دا ولا مبتدای مؤخر دی. او دا قاعده هم مخکې مونږ ذکر کړی و چې کله د کلام په شروع کې جار مجرور راشي نو دغه جار مجرور خبر مقدم جوړیږي او تدې نه وروسته چې کوم اسم دی نو دا ولا مبتدای مؤخر جوړیږي. نو دلته هم دغه شانتې ده. ثم المعنوي إن كان ثلاثيا ساكن الأوسط غير أعجمي يجوز صرفه وتركه لأجل الخفة ووجود السببين كهند. دا ثم دا عاطفه ده. المعنوي مرفوع بضم لفظا دا مبتدا ده. إن كان ثلاثيا ساكن الأوسط غير أعجمي دا شرط. إن حرف شرط كان فعل ناقص او هو ضمیر تدیر پر اسم ده. ثلاثيا دا موصوف ده. ساکن الاوسط مضاف مضاف الیه دا صفت اول له د ثلاثی دا پارا او غیر اعجمی دا مضاف مضاف الیه دا صفت ثانی ده دو ثلاثی دا پارا. نو ثلاثی موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر دا بیا خبر دے دو کان فعل ناقص پارا. نو کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا شرط دے او یجوز صرفه و ترکه دا جزا دا. يجوز صيغه واحد مذكر غائب فعل مضارع معلوم او صرفه مضاف مضاف الیه دا معطوف علیه دا و حرف عطف ترکه دا معطوف ده. نو معطوف علیه معطوف مل کر دا فاعل دو يجوز دا پارا. او لاجل الخفه ووجود السببين لام حرف جاره اجل دا مضاف ده الخفه معطوف علیه ده او وجود السببين دا مضاف مضاف الیه دا معطوف ده. معطوف علیه معطوف مل کر دا مضاف الیه ده دا اجل مضاف دا پارا او مضاف مضاف الیه دا مجرور ده. دا لام جار دا پارا او جار مجرور دا متعلق ده په يجوز فعل پورے. نو يجوز فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر دا جزا دا شرط دا پارا او شرط جزا مل کر دا بیا خبر ده دا المعنوی مبتدا دا پارا. دلته با مونږه یو اهمه قاعده ذکر کو او دا مخکې هم غالبا مونږه ذکر کړی و چې د فعل ماضی او د فعل مضارع د واحد مذکر غایب او د واحد مؤنث غایب صيغه چې کله دا د کلام په شروع کې واقع شي. د کلام په شروع کې واقع کېدلو مطلب دا دی چې د هغې ځای نه یو نوې خبره شروع کیږي نو بیا عام طور باندې اسم ظاهر به د دې دپاره فاعل جوړیږي.
او دلته هم دغه شانت دی مثلا یجوز صرفه وترکه. نو تدې زینا یو نوی خبره شروع شوی دا ځکه چې دا د شرط لپاره جزا جوړیږي او د جزا حکم دا ځان لوي. نو دی وجنا دا صرفه وترکه د یجوز لپاره فاعل او دا اسم ظاهر دی. دغه شانت یجب منعه دا هم یو ځان له جمله ده. نو دی وجنا اسم ظاهر یعنی منعه د یجب لپاره فاعل دی. البته کچری دا دو صيغې د کلام په شروع کې نه وي بلکې د کلام په منځ کې واقع شوي وي او د کلام په منځ کې د واقع کېدلو مطلب دا دی چې د مبتدا د لپاره خبر جوړیږي، د موصول د لپاره صله جوړیږي یا د موصوف د لپاره صفت جوړیږي وغیرہ. نو بیا به په دې دو صيغو کې عام طور باندې اسم ضمیر دا به ولا فاعل وي. کچری فعل معلوم وي او کچری فعل مجهول وي نو بیا به ولا نائب فاعل جوړیږي. تدین علاوه د نورې کومې 12 صيغې دي. نو پدې کې با د همیشه د پاره کم اسم ضمیر دی. کچری فعل معلوم وي نو اسم ضمیر به ولا فاعل وي او کچری فعل مجهول وي نو اسم ضمیر به ولا بیا نائب فاعل وي. يجوز صرفه وتركه لاجل الخفه ووجود السببين. سببين دا چونکه تسنیه ده نو دی وجنا تدې حالت جریده په یا ما قبل فتح سره ده. که هندین دا مخکې مونږ ذکر کړو چې دا تدې هندین ویل هم جایز دي چې کله مونږ تدې منصرف کېدو ته وګورو او کچره دا غیر منصرف مونږ وایو نو بیا به مونږ وایو که هندا ځکه چې د غیر منصرف حالت جریده په فتح سره و الا يجب منعه. الا دا دلالت کوي په شرط باندې. اصل کې دی ان لا يكن ثلاثيا ساكن الاوسط غیر اعجمي، یعنی که یو لفظ هغه ثلاثي نه وي یا ساکن الاوسط نه وي یا د عربی جمع لفظ وي. والا يكن ثلاثيا ساکن الاوسط غیر اعجمي، یعنی که یو لفظ ثلاثي نه وي او ساکن الاوسط نه وي او د عجمي جبه د عربی جبه لفظ نه وي نو یجب منعه دا غي منصرف ویل دا منع دي بلکې دا غیر منصرف ویل دا واجب دي. نو الا يكن ثلاثيا ساكن الاوسط غیر اعجمي دا شرط دی او يجب منعه دا غیر لپاره دا جزا ده. او يجب دا په اصل کې د يوجب و واقع شوی دی د علامت مضارع مفتوح او د کسره لازمه په منځ کې، لہذا تدې و حذف کول دا واجب دی. كزينب وسقر وماها وجورا، یعنی مثاله كزينب وسقر وماها وجورا. والتانيث بالالف المقصورة كحبلى والممدودة كحمراء ممتنع صرفهما البتة. والتانيث و حرف عطب. التانيث دا موصوف دي با حرف جار او بیا الالف دا موصوف دي او المقصورة دا معطوف عليه دي او الممدودة دا معطوف دي. نو معطوف عليه معطوف دا صفت دی د الالف موصوف د پاره، بیا موصوف صفت دا مجرور دی د با جار د پاره او جار مجرور دا متعلق دی په ثابتون پوری. دا بیا صفت دی د التانیث موصوف د پاره، نو موصوف صفت دا مبتدا ده او ممتنع صرفهما دا ولا جزا ده. ممتنع دا د اسم فاعل صيغه ده او دا صرفهما دا ولا فاعل له. نو اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر دا جزا دا دو شرط پر او شرط جزا مل کر دا جملہ شرطیہ جزائیہ دا. والتانيث بالالف المقصورة كحبلى والممدودة كحمراء ممتنع صرفهم البتة. البتة دا مفعول مطلق دے دا فعل محذوف دا پارا. لأن الالف قائم مقام السببين. لام حرف جار ان حرف از حروف مشبه بالفعل او الالف دا ولا اسم دے او قائمون دا د اسم فاعل صيغه ده، هو ضمیر پدې کې فاعل او مقام السببین مضاف مضاف الیه دا مفعول فيه ده. نو ان حرف از حروف مشبه بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا مجرور دے د لام جار د پاره او جار مجرور دا متعلق دے په ممتنعون پوری. دا لأن الالف قائم مقام السببین دا دلیل د ممتنع صرفهما د پاره. التانیث ولزومه پدې کې درې ترکیبونه دا جایز دي او دا خبر مخکې هم موږ سو ځله ذکر کړی دی چې کله د اجمال نه وروسته تفصیل راشي نو په دغه تفصیل کې عام طور باندې درې ترکیبونه کیږي. یو ترکیب دا چې دا د ما قبل لپاره بدل وي،
دویم دا چې په دې کې هر یو خبر وي د مبتدای محذوب دپاره، او دریم دا چې دا مفعول به وي د فعل محذوب دپاره. نو دغه صورتونه په التانیث ولزومه کې هم جاری کیږي. یو دا چې موږ دا دواړه مجرور وایو التانیث ولزومه، نو دا به بیا بدل وي د السببین دپاره. نو السببین مجرور دی، لهذا التانیث او لزومه دا به هم مجرور وي ځکه چې د مبدل منه او د بدل اعراب دا یو شانتي وي. دویم ترکیب دا چې دا دې کې هر یو خبر وي د مبتدای محذوب دپاره، نو بیا به مونږ دا مرفوع وایو. نو داسې به وایو یعنی احدهما التانیث وثانیهما لزومه، او دریم دا چې دا مفعول به وي د فعل محذوب دپاره، نو بیا به تقدیري عبارت داسې چې اعنی التانیث ولزومه. یو ځل بیا مونږ دا عبارت ذکر کو. مصنف فرمای اما التانیث بالتاء فشرطه ان يكون علما كطلحه. د غیر منصرف په اسبابو کې چې کم تانیث دی، تانیث بالتاء دی، نو د هغې د غیر منصرف دپاره د سبب جوړېدلو دپاره شرط دا دی چې دغه تانیث بالتاء د علم وي، خوا که د مذکر علم وي لکه طلحه، او خوا که د مؤنث علم وي لکه فاطمه، عائشه، ساجده وغیره. وكذلك المعنوي وكذلك العلمية شرط في تانيث المعنوي. څنګه چې په تانیث بالتاء کې علمیت شرط، نو دغه شان دی په تانیث معنوي کې هم علمیت شرط دی. ثم المعنوي، بیا تانیث معنوي ان كان ثلاثيا ساكن الاوسط غیر اعجمین، کچری تانیث معنوي دا ثلاثي وي یعنی درې حرفیز وي، ساکن الاوسط وي، د عربی ژبې لفظ وي، نو یجوز صرفه، د دې منصرف ویل هم جایز دی. صرفه کې د ها ضمیر د تانیث معنوي ته راجع دی. یجوز صرفه ته د منصرف ویل دا هم جایز دی. ولی جایز دی؟ لاجل الخفت، ځکه چې په دې کې خفت دی. وترکه، او ته د منصرف نه ویل هم جایز دی، یعنی غیر منصرف ویل هم جایز دی. ولی ووجود السببین، ځکه چې په دې کې دو اسباب موجود دي لکه هندین یا کهندا. والا یجب منعه، او کچری دا خبرې پکې نه وي بلکې د دې حروف د دریو نه سیوا وي، یا که درې وي نو متحرک الاوسط وي، او کچری ساکن الاوسط وي نو بیا د عجمي ژبې لفظ وي، نو بیا غیر منصرف ویل واجب دی. والا یجب منعه كزینب وسقر وماها وجورا. والتانیث بالالف المقصوره، او تانیث هغه تانیث چې هغه مؤنث وي په الف مقصورې سره لکه حبله، یا مؤنث وي په الف ممدودې سره لکه حمراء. ممتنع صرفهما، ته دې دواړو منصرف ویل دا ممنوع دي، یعنی غیر منصرف ویل ته دې واجب دي البته یقینا. ولی ته دې منصرف ویل منع دي؟ ځکه چې لأن الالف قائم مقام السببین، ځکه چې په دې کې دا کم الف دی نو دا قائم مقام دی د دو سببونو، او هغه دو سببونه کم دي؟ التانیث، یو تانیث دی، ولزومه، او بل د دغې تانیث لازم کېدل. نو گویا چې دا تانیث لازم کېدل ته دې دپاره دویم سبب دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.